الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا رحمة للعالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال د اشهر الحرم او د مبارکو او د متبرکو د میاشتو نه د ذوالقعدې په دغه بابرکت میاشت کې په دغه بابرکت ورځ باندې او په دغه مقبول او قبول ساعت او په دغه وخت کې زموږ ستاسو د حاضري د لیدل د اوریدل د ویل په خپل عظیم بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمای او رب ذوالجلال خالق کائنات زموږ ستاسو داسې رضا نصیب کی چې بیا رب العالمین ناراضه نشي. قرآن کریم فرقان حمید د آیات مبارکونا اغا آیات کریمه چې حضرت سیدنا آدم علیہ السلام په حق لباندې قرآن کریم کې راغلی دی او رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمای چې کله حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نه ظاهري اجتهادی خطا وشوه نو آدم علیہ السلام و حوا بی بی علیہ السلام فرمایل چې ربنا ظلمنا، اے رب زمونگا مونږ په ځان باندې زیاتی کړی. او بیا رب ذوالجلال فرمائی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. مولا مونږ په ځان باندې زیاتی کړی خو کشرې تا او نه بخلو او تارا باندې رب کریمه رحم ونکو لنکونن من الخاسرین، مونږ به د ډیرو توانیانو نشو. رب ذوالجلال خالق کائنات د آدم علیہ السلام دغه دعا دا د قرآن کریم فرقان حمید آیات کریمه جوړ کو او په دغه آیات کریمه او په دغه دعای مبارک و کلماتو کې د حضور مبارک کل امت تپارا چند پیغامات پکې پراته دي او د هغې پیغاماتو نه یو ژور پیغام پکې دا پروت دی چې کله یو انسان د رب ذوالجلال خالق کائنات د اوامرو نه روگردانیو کی او یادا چې کم مناهی دي او کم ناروا کارونه دي د هغې ارتکابو کی
نو رب ذوالجلال مونږ له درس دا راکو چې د آدم علیه السلام طریقه دا وه چې هغه پیغمبرو د ګناهونو نه د وړو د غټو ګناهونو نه پیغمبران معصوم دي، خو چې کله اجتهادي خطا وشوه د آدم علیه السلام نه، نو آدم علیه السلام فرمایل چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نو پیغام رب ذوالجلال دا فرمائی او بندگانو له دا پیغام ورکول غواړي چې کلم بندنه خطا وشي، بندنه ګناه وشي، نو د پس د ګناه نه چې د ګناه وکړه د دپاره طریقې کار دا پکار دی چې ګناهګار به رجوع الله کوي. ګناهګار به د ګناه نه بعد الله بارګاه ته رجوع کوي. دا ګناه بیا ګناه نه پاتې کیږي، دا ګناه بیا رب ذوالجلال په بارګاه کې هغې له د عفو مقام ورکولی کیږي. ځکه رب ذوالجلال خالق کائنات د قرآن کریم په دغه آیات کریمه او په دغه جوړښت کې د الفاظو په دغه ترتیب کې موږ ته دا درس ملاویږي چې انسان به ګناهګار وي، انسان به خطاکار وي، خو لیکن د خطا او د ګناه نه بعد په نیکۍ سره په نیکۍ کولو سره رجوع الله پکار ده، رب ته واپس رجوع پکار ده او دا اقرار پکار ده چې رب کریمه ما خو وکړه ګناه، ما خو د ستا نافرماني وکړه رب کریمه، خو زه بیا هم د ستا د رحمت د چوکټ نه ځان نه لرې کوم، بیا به هم که ګناهګار یم د ستا په چوکټ باندې به زه ولاړ یم. او د رب العالمین در ته د نږدې کېدو دپاره چې موږ ته اصول احادیثو مبارکه او کومه خبره ښودلې هغه دا ده چې حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، حضور صلی الله علیه وعلی آله وسلم مبارک ارشاد دی، حضور کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول الله طول وی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم محبوب فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. اللہ کریم محبوب فرمائی اے زما امتیانو کلم چه در نغلطی وشوا نو غلطے پسے دو گناہ پسے دا نروا پسے تو سمدستی نکی پسے کوا دا صدا پارا تمحوها چې ستا د ګناه نه بعد دغه نیکي راولګي او تیر شوي ګناه د نیکۍ په خاطر باندې میټاو شي. لکه حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه مبارک راضی چې کله حضرت سیدنا معاذ بن جبل یمن ته حضور مبارک لګلو، حضور مبارک ورته دا چونکې په یو عہده باندې کېناستو، د اجتهاد او د مجتهدیت په مرتبه باندې فایز کېدو، یو لویه علاقه د هغه نگرانۍ لاندې راتله، حضور مبارک ورله څه تعلیمات ورکړل. په هغې تعلیماتو کې حضور مبارک ورته همدغه ارشاد فرمایلو چې یا معاذ، اے معاذ یمن ته روانې او د یمن قاضي به جوړېږې، تا لاندې به خلک فیصلې راوړي، تاسو به فیصلې کوئ، خدا یاد ساته اذا عملت سیئة فاتبعها حسنه. اے معاذ کله کله انسان د خطا کیږي، غلطی کیږي، ګناه کیږي، نو د ډیرو اصولو بیانولو سره سره حضور ورته دا اصول مو ښودل چې کلم در نه چرته ګناه وشوه، حضور فرمایي فاتبعها حسنه، ګناه نه بعد سمدستی نیکي کوه، ګناه نه بعد سمدستی نیکي کوه، د ګناه نه بعد فخر مکوه، ګناه نه بعد د ګناه اظهار مکوه، ګناه نه بعد خلکو د خپلو ګناهونو شهرت مکوه، ګناه باندې خپل بیا واپس په هغې باندې ودرېږه ما. قرآن اسلوب دا دی، د حضور فرمان دا دی، هر انسان ګناهګار دی، خو د ګناه نه بعد بهترین ګناهګار څوک دی چې پس د ګناه نه واپس بارگاه الهی ته راتاو شي، د ګناه نه بعد د نیکیانو ګلدستې وړاندې کی. او ځکه سرور دو عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین. التوابون حضور مبارک ارشاد فرمائی ہر بنی آدم خطا کار دے. ہر دا آدم علیہ السلام ہر یو اولاد نبا خطا کیگی. خو حضور فرمائی چھ بیا خطا نہ بات سکول پکار دی. فرمائی بہترین خطا کار چھ دے اتو بگار دے. بہترین خطا کار اگا تو بگار دے. پس تا گناہ نا طریقہ منگتا اسلام دا خود لیدا چھ رجوع الاللہ اوکا واپس راشنیکی اوکا. او سنگا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تا حضور فرمائل اے معاذ چھ کلم گناہ اوشی درنا خطا اوشی سمدستی نکی کوا. حضور مبارک ترینا پختن اوکڑا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ من الحسنات. یا رسول اللہ تاسو او فرمائل چھ پس تا گناہ نا نکی کوا. آیا دا گناہ نا بات کا چوک لا الہ الا اللہ کلمہ او آئی. آیا کلمہ ویل نیکی دا چھ پس تا گناہ نا انسان کلمہ او آئی نیکیو کی او گناہ ختم شی. حضور دا فرمائی قال ہیا من اکبر الحسنات. حضور تو فرمائل اے معاذ بن جبل دا کلمہ ویل یوازی نیکی نہ دا بلکہ دا نیکیانو سردار نیکی دا. مقصد دا چھ حضور مبارک مونگ تا دیر زیادہ آسان نکڑا او آسان ادا کڑا چھ کچری او انسان نچرتا خطا وشوا گناہ وشوا او زخو بداویم چھ انسان سبا راویخ شی او پا سحر کے راویخ شی. دا چا سحر پا 15 بجیوی دا چا سحر ابتدا دا 4:30 بجو نئی او دیر خوش قسمتو خلقو دا چا دا سحر ابتدا دا تحجد دا سجدے نوی او دا چا سحر دا مونگ استاسو نن سبا حالاتو مطابق چی 2 بجے ٹیوٹے لزی اغین نیمہ گھنٹہ مخ کے راویخی کی. دا چا سحر 8 بجیوی دا چا سحر 8:30 بجیوی دا غٹو غٹو افسرانو سحر دا 10 بجونا شروع کی گی. خوزد دا عرض کول غاڑم چی دا چا سحر دا کم ٹیم نم شروع کی گی ترشپی او دا کے دو پورے کا انسان محاسبہ اکڑا چی ما نن کم کم گناہو نکڑی نو شاہد چی دا گناہونو باندے پا گوتو شمار باندے دا گوتو شمار ستڑی شی دمرا انسان گناہو نکئی. خو لیکن اللہ رسول دا تا دیرا آسانا طریقہ خود لے دا چی گناہ بدر نکی گی. خود گناہ نباد صحیح طریقہ دا چی رجوع کا اللہ تا واپس نکیو کا دا گناہ پسے استغفر اللہ ہوایا لا الہ الا اللہ ہوایا. دستانا چی آغا وقت مطابق سمدر نکی دیشی واپس دا گناہ نباد نکیو کا. دا دا قرآن کریم دا آیاتون اسلوب دے او دا حضور مبارک فرامین او ارشادات کریمہ دی. دا دے دا وجنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا خپل امتیانو تا دیر زیادہ آسانہ کردے دا او زمونگ خپل کریم مہربان رب مونگ تا دیر زیادہ آسانہ کردے دا. خوچ دغی آسانے نم مونگا فیدہ و نخلو شاید چھ بیا با مونگا دا بدبخت خلقو پلیسٹ کے رازو. دا دے وجنا دا حضور مبارک فرامین دا دی انسان گناہگار دے. یعنی دا روزہ ڈیلی بے سمرہ دروغ مونگا وایو. دا مونگ مجلس دا دروغ نا خالی ندے. زمونگا مجلس دا بل چا دا سپکے دا سپورے و دا غیبت نا خالی ندے. دا ما استا لین دین دا حرام و دا مال و دا دوکے نا خالی ندے. زما استا ہر یو کار چھ دے سنا چھ دا گناہونو بدبوئی پا کے ضرور شتا. نو لازم خبر دا مونگتا سوک با جمعات لرازیو 2 رکعت نفل بکئی دمرا ٹیم نن سبا دا چا سر دے. خو اللہ رسول دا گناہ نا بعد دا نفل دا صدقے و دا زکاة ورکولو حکم نہ دے فرمائے لے. حضور فرمائے گناہ نا بعد لا الہ الا اللہ ہوایا دستا تیرا گناہ بو سر معاف شی. کم از کم پاگے خلقو کے بتراشی چھ دا گناہ نا بعد دا در انسان رجوع الاللہ نصیب شوا. او چھ انسان دا گناہ نا بعد شہرت کئی دا گناہ نا بعد پاگے باند غیرت کئی دا گناہ نا بعد پاگے باند ولاڑوی او آئی چھ ماتا پا دے کے چوک سے ویلے شی فلان کہے دے و ڈنگلے دے دیتا مجاہر ویلے شی. او مجاہر تا حضور فرمائی چھ سو کا پا دغی گناہ باندے سو پا گناہ کولو باندے فخر کئی گناہ کولو باندے ولاڑوی چھ ماتا پا چوک سے آئی فلان کہے دے ڈنگلے دے. حضور فرمائی
دا ګناهګار رب العالمین پس د توبې نه هم نه معاف کوي. د دې د وجې نه چې رب العالمین خالق کائنات دله زوره نه ورکول غواړي. ها بیا دا رب العالمین خپله مهرباني ده، خو یو قسمه رب العالمین زجر وله ورکوي چې داسې انسان الله تبارک وتعالی نه معاف کوي. څوک په ګناه باندې فخر کوي، څوک په ګناه باندې ولاړ وي. ها مونږ ته اسلام دا وایي ګناه به کېږي، هر چا نه به کېږي، لږه به هم کېږي، ډېره به هم کېږي، خو مونږ ته اسلام یو ښکلې طریقه ښودلې. پس د ګناه نه خپل رب واپس یاد کا، صدقې وستی صدقه وکړه، کلمې وستی کلمه ووایه، استغفار وستی سمدستی پسې استغفار ووایه. تمحوها حضور فرمایي دا نیکي به د ستا تېره ګناه چې دا معاف کی. د دې د وجې نه سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ ته دا تعلیم پروت دی. پس د ګناه نه یو دویم تعلیم دا پروت دی چې انسان کله هم ګناه وکړي. یو تعلیم دا پروت دی چې انسان لا د ګناه نه بعد که د چا نه شرمیږي او که نه، که د چا نه شرمندګي په زړه کې راځي او که نه، زړه کې د رب نه شرمندګي پکار ده. څه ناڅه زړه کې شرمندګي راوستل پکار دي. او شرمندګي څه ته ویلی شي؟ په خپلو کړو باندې پښیمانه کېدل، دا شرمندګي ده. او دا هم د ګناه نه بعد هغه کیفیت ته انسان دی چې په حقیقت کې د دغې ګناه د بخلو اراده رب العالمین ورته کړې ده. چې کله انسان په زړه کې شرمنده شي ربه بس ما غلطي کړې ده، زړه کې شرمنده شي، د بنده نه که شرمنده کېږي او که نه، هغې خالق و مالک نه چې د هغه فل گرفت دی، فل مالک دی، پاورفل د رب العالمین دی، د کائناتو خالق و مالک دی. هغه بارگاه کې د شرمندګۍ احساسات پیدا کول پس د ګناه نه، دا هم د قرآن طریقه ده او د حضور مبارک تعلیمات دي. ځکه یو علما لیکي یو دوه ملګري وو او داسې جومات ته روان وو. بس دواړو به چېرته لار کې غلطي ملطي به ترې نشوې وه، یا به یې دروغ ویلي وو، یا به یې غیبت کړي وو، یا به چېرته کاروباریانو چېرته اونچ نیچ به یې کړی و، کمی زیاتی به یې کړی و. خو چې کله د جومات ته رانږدې شول دواړه پښیمانه وو. خو هغه یو جومات ته زر زر د دې دپاره ور دننه شو چې رب ته رجوع پکار ده. هغه بل د جومات په چوکټ کې ودرېدو، دوست ورته وایي چې را دننه شه که نه. دغې بل دوست هغه اندروني کیفیت دا و، ورته وایي چې زه به رب سره څنګه مخامخ کېږم، زه به اوس رب ته په جانماز باندې ودرېږم څنګه؟ اوس چې دواړه راتلو زما او د ستا د رب العالمین نه موږ نافرماني وکړه، ته خو به په جومات کې ودرېدې رب العالمین ته ودرېږې، خو د ما دا جرت نشته چې اوس دوه قدمه وړاندې د کم رب نافرماني وکړه همغې رب په بارګاه کې به دا بنده ودرېږي څنګه؟ چې کله په د انسان باندې دا کیفیت طاری شو، دا یو کیفیت نوم دی د شرمندګي د رب العالمین نه پس د ګناه نه، دا د یو کیفیت نوم دی. او دا کیفیت چې د چا په دماغو او په زړه باندې سور شو، حقیقت کې حقیقي توبه ویستل د ګناه نه همدغې کیفیت نوم دی. ځکه علما کرام فرمایي دا کتاب التوابین کې علماو لیکلې ده. کعب الاخبار رضی الله تعالی عنہ دی راوی دی فرمایي چې کم یو انسان سره د نفرمانۍ نه دا شرمندګي اختیار کړه چې زه به اوس رب سره څنګه ملاویږم، دغه انسان خدای پاک د صدیقینو په لیسټ کې ولیکلو. او صدیقین څوک دي؟ د پیغمبرانو نه بعد درجه دا د صدیقینو درجه ده. او صدیقینو درجه د شهداو نه هم اوچته ده، د اولیاء کرامو نه هم اوچته ده. پس د پیغمبرانو نه چې د چا مرتبه ده هغه د صدیقینو مرتبه ده. علما فرمایي چې دغه انسان صرف دومره وکړل چې په خپلو کړو باندې شرمنده شو، بارگاه الهی کې د حاضرېدو نه د شرمندګي محسوس کړه چې زه به هغې رب ته څنګه ودرېږم چې د کم رب نه فرماني مو کړه. رب العالمین پس د پیغمبرانو نه چې کومه مرتبه ده د صدیقینو په لیست کې رب العالمین د دغه انسان نوم ولیکلو. دا هغه کیفیت دی چې د پس د ګناه نه انسان باندې طاری شي، خدای پاک ورسره ډېره مهرباني کوي. او دا کیفیت راوستل پکار دي
ٹھیک ده انسان نه به ګناه کیږي خطا به کیږي خو بیا دا کیفیت په ذهن زړه باندې تاری کول د مسلمان شان دی چې کم از کم رب ته ووایې زه تا نه حیا کوم ربه زه به تا ته ودرېږم څنګه رب العالمین ته خو خالق و مالک او په هر ځای باندې قادر مطلق کله چې دا کیفیت د انسان تصور لا دماغ له راغی حقیقت کې دغه انسان باندې خدای پاک لویه مهرباني وکړه ځکه چې دا پښیماني او دا خفګان او دا پریشانی دام د ګناهونو د ختمېدو او د ګناهونو د لرې کېدو د میټاوېدو یو لویه ذریعه ده او دریم نمبر چې کم عرض کول غواړم هغه ده چې کله انسان ګناه وکړي ما عرض وکړو اولنی چې ګناه نه بعد نیکي پکار ده دویم نمبر د ګناه نه بعد پښیمانی پکار ده او دریم نمبر د ګناه نه بعد مایوسی نه ده پکار انسان لا مایوسه کېدل نه دي پکار ته به څومره ګناهګار شي انسان به څومره ګناهګار شي څومره به خطاکار شي د ستا ګناه به د اسمانونه راډک کي او زړه کې به دا راشي چې د اسمانونه د ما د ګناه نه ډک دي الله به ما شاید چې معاف نه کړي نه د ستا ګناهونه به د اسمان په مقدار شي د ستا ګناهونه به د ستورو په مقدار شي د ستا ګناهونه به د ذراتو او د ذرو د صحراګانو په مقدار شي د ستا ګناهونه به د سمندرو د جاګونو په مقدار شي د ستا ګناهونه به کل کائناتو نه په یو تله کې واچولی شي د کل کائناتو نه به درانه شي خو یاد ساتئ چې هر څومره هم ته ګناهګار شوې او زړه کې دې ویل چې ربه کریمه د ما ارباو کرباو ګناهونه د ستا د رحمت په مقابله کې د زریم برابر نه دی دا کیفیت د انسان راتګ د کرباو ګناهونو د معاف کېدو دپاره وسیله او ذریعه ده یو بادشاه له کس راغی اختتام رسکول غواړم بادشاه له کس راغی او بادشاه ته وایي چې نیک انسانو ډېر زیاته بختور مخوریز عابد ساجد راکع انسانو چا بادشاه ته ویلې چې هغه پلانکی صاحب دی د خپل دربار لی راوله دعاګانې به درته کوي رعایات به دعاګانې کوي بادشاهیت ته به دعاګانې کوي او د ستا دغه بادشاهي به بابرکته شي بادشاه خو مخکې زمانو کې به بادشاهانو د خو خلکو به ډېر قدر کولو نن سبا د خو خلکو قدر هم ډېر کم پاتې شوی دی خو خلکو پسې نن سبا خلک خبرې کوي بهرحال مخکې بادشاهانو به هم د خو خلکو ډېر قدر کولو بادشاه خپل یو قافله ولګله او ویل چې هغه فلانکی صاحب دربار له راولئ چې دربار له یې راوستو نو لازمه خبره ده د خو خلکو په داسې مجالسو کې زړه بند وي روح یې پکې تنګ وي د بادشاهانو په سټیجونو د بادشاهانو په مجالسو د لویو خلکو په آمد و رفت کې چې د چا پروټوکولو ضرورت وي د چا د رب نه د مال ضرورت وي او د چا د دنیا د جاه او د جلال ضرورت وي داسې خلکو کې د داسې نیکانو خلکو روح خفه وي یو سات خو کېناستو چې بادشاه اډر دی کتلیم نشم خوراشه څه بهانې باندې بدله یو داسې درس ورکم چې دی په دې باندې پوه شي چې دا نیک ولی او صاحب دعا صاحب کشف او صاحب کشش دا خاوند چې دی دا په څه طریقې باندې لاړ شي دغه الله ولی ورته وفرمایل چې بادشاه سلامت بس یو گزارش عرض کول غواړم هغه دا چې د فقیرانو د بادشاهانو په یو ځای باندې سره نه کیږي خفه کیږي به نه څنګه نه کیږي بس په دې خبرو کې تفصیلي خبرې روانې وې په دې کې دغه الله ولی ورته وفرمایل چې باچا سلامت مثلا ته لاړې چرته په ټور باندې یا بهر وتې صحرا له چرته ښکار مار له لاړې او ستا چې کومې وینځې دي غلامانو دورو مخکې تا ته یوه ښکلې خوښه وینځه ده او ته لاړې او زه چې واپس راتلم هغه ما سره په سټیج باندې ما سره ناسته وه نو تا به د ما په هکله باندې څه سوچ و فکر او اقدام و څه سزا به وي څه معامله به کوې ما سره ورته وایي چې تاسو خو نیک یې دا خو تاسو کولی نه شئ خو که چېرې دا کار در نه وشو چې د ما محبوبه په سټیج باندې د ستا سره ناسته ده
نو په هغه وخت کې شاید چې د ستا سر د تن نه جدا کم. نو ده ورته وفرمایل صاحبه چې د کم در کې په یو غلطۍ باندې د ما سر د تن نه جدا کیږي، زه به په هغې در کې څنګه وخت تیر کم؟ ما خو د هغې رب د در نه څنګه جدا کوې چې ما هزار هاو د هغې رب او د هغې بادشاه نه فرمانیانې کړي، نه ما د سر د تن نه جدا کړی، نه د دربار نه شړلی یم او نه یې مختورن کړی یم او نه د خپل در نه مایوسه کړی یم، هزار ها ما نه فرمانیانې کړي، بیا هم خپل رب العالمین او محبوب د رب العالمین بیا هم د خپل در نه یم شړلی، نه حضور د خپل در نه شړلی یم، نه رب العالمین د خپل در نه شړلی یم. د هغې بادشاه په در کې به زه څه وکړم چې په یو غلطۍ باندې ما د خپل در نه شړي؟ زه هغه در کله هم نشم پرېښودی چې سره د غلطو نه زه یې په خپل چوکټ باندې پرېښودی یم. او ویې فرمایل چې دا زما هغه رب دی چې سره د ګناهونو نه د رب نه مایوسه کېږم نه. ځکه علما کرام فرمایي چې پس د ګناه نه بعد هر څوک ګناهګار دی، ګناه نه بعد دا کیفیت په ځان باندې راوستل چې زه هر څومره ګناهګار یم، رب ما کربونه عربونه ګناهونه معاف کولی شي. مایوسي نه راوستل دا د اسلام او د مسلمان درس دی، دا د مسلمان شیوه ده. ځکه علما کرام فرمایي چې هر انسان ګناهګار دی، خو د ګناه نه بعد دا درې کارونه کول پکار دي. ګناه نه بعد سمدستي نیکی کول پکار دي، د ګناه نه بعد رجوع الله پکار ده، او د ګناه نه بعد د رب العالمین بارگاه کې د مایوسۍ اظهار نه دی کول پکار، بلکې دا عقیده ساتل پکار دی چې که د ما د ګناهونو نه کل کائنات هم ډک شي، د رب العالمین د عفو په مقابله کې د یو ذرې او د ضرر برابر هم نه ده. الله کریم د موږ ستاسو د نیکانو خلکو د پاکانو خلکو د عادات اطوار او وتیرې زمونږ په ژوند کې نصیب فرمایي، او څومره هم چې ګناهګار یو رب العالمین د خپل د در نه مونږ مایوسه نه کړی کی، او الله کریم د موږ ستاسو تیر شوي ټول ګناهونه په نیکیو باندې بدل کی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. رب کریمه د دوه درې خبرې د الله تبارک وتعالی د کلام او د حضور د فرامینو د نیکانو پاکانو د زندګۍ نه څو خبرې بیان شوې. اول ما بندې ناچیز ته او بیا ټولو حاضرو ته او ټولو سامعینو ته د الله کریم په دې باندې پوره عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. رب مونږ په جهر باندې اقرار کوو خدای مونږ ګناهګار یو، خدای پاکه مونږ خطاکار یو، خدای پاکه د ستا د در نه باغیان یو، خدای بل معاف کوونکی بادشاه نشته، د ستا نه عفو غواړو، د ستا نه امید د عفو ساتو، او مونږ شرمنده یو په ګناهونو. رب کریمه مونږ ګناهونه معافو فرمایي، رب کریمه مونږ ګناهونه په نیکیو باندې بدلو فرمایي. رب کریمه چې کم په دنیا کې د ګناهونو نحوست دی د هغې نه مونږ حفظ و امان کې وساتلی کې، چې کم قبر کې زور دی زوره نه ده، آخرت کې عذاب دی. رب کریمه مونږ له حفظ و امان را نصیب فرمایي. خدای مونږ خپله کامله بندگی نصیب فرمایي. څومره د لرې او د نږدې نه خلکو د دعاګانو التجا کړي، خدای پاکه څوک مریضان دي صحت ولا ورکې، څوک قرضداري قرضونه نه اخلاص کې، څوک بېکوره دي کورونه ولا ورکې، چا رشتې مسایل دي رشتې مسایل ختم فرمایي، د چا کور نه دی آباد کورونه آباد کې، د چا کورونه نشته د حلالو کورونه ولا ورکې، د چا کورونه نشته سکون ژوندونونه ورته نصیب کې، څوک بې اولاد صالح اولاد نصیب کې، څوک مسافر دي خدای پاکه سفرونو کې ورته برکتونه واچولی کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.